د حلقه پی کې 25 په تحصیل مندن چروړی امازه کې ګڼ شمېر کسان د حشمت خان په قیادت کې د مسلم لیگ نه مستعفي شو. په ان پی کې د شمولیت اعلان وکړو. د صدر و ناظم یوسف زاده په صدارت کې د راجوړ شمولیتي تقریب مشر میلما صوبایي جنرال سیکرټري سابق وزیر تعلیم سردار حسین بابک وو. په تقریب کې ناظم خدوهیل گلزار حسین بابک، جنرال سیکرټري مندن اشتر خان، صدر کندر کټه زمان خان، جاوید خان، درویش خان، کسان کونسلر ظفر خان، ناظم تاج خان، سرتاج خان او خیزر حیات خان نه علاوه ناظم مخلنی علمگیر خان او کارکنانو ګډون کړی وو. راغلي مشرانو نوې شامل شوي کسانو ته د پارټۍ ټوپۍ په سر کړې، ورته د باچاخان په قافله کې په شمولیت هرکلې ووي. شمولیتي تقریب ته سردار حسین بابک او ناظم یوسف زاده خطابونه وکړل. سردار حسین بابک په خپل خطاب کې وویل چې عوامي نېشنل پارټي د دې کام حقيقي پارټي ده، ځکه چې صرف سره جنډا د دې کام د فاره په هر ډګر आवाज پورته کوي. هغوی وویل چې پی ټی آی په صوبه کې 9 کاله داسې حکومت وکړو چې صوبه یې دیوالیه کړه، او اوس دا حال دی چې د سرکاري ملازمینو تنخواګانو پیسې هم نشته. په دې موقع ناظم یوسف زاده د عوامي نېشنل پارټۍ کارکنانو ته اپیل وکړو چې په سوشل میډیا مخالفینو ته د کنځلو او بدو ردو جوابونه مور کوي او د خپلې پارټۍ بیانیه مخې ته بوځي. هغوی وویل چې سردار حسین بابک د دې حلقې نه هټریک کړی او چې د عوامو د مینه او جذبه وي، نو ان شاء الله په څلورم ځل به بیا ممبر وي. چې د عوامي نېشنل پارټۍ مخالف دي، وایي تاسو وایئ چې موږ د پنجاب خلاف یو. موږ د پنجاب خلاف نه یو، موږ د سند هم خلاف نه یو، موږ د هیچا خلاف نه یو، خو موږ د خپلو بچو د نوڼای خبره کوو، د سر د سوري خبره کوو، د تاپوس خبره کوو، او بیا د خپل حق خبره کوو. دا حق چې دی دا که هر ځای کې دی او که په دې د هر چا قبضه ده، دا غي نه راوړل دا زموږ ذمواري ده او دا د کام ذمواري ده چې راشي او د دې سرې جنډې د لاندې ودرېږي. موږ تاسو به ټول ګوایئ چې کله 18 آئیني ترمیم موږ راوړو، دا ټول سیاسي جماعتونه موږ سره وو، موږ په شریکه دا کار وکړو. 18 آئیني ترمیم راغی، د دې صوبې نوم راغی. تعلیم ته تاسو وګورئ، تعلیم ته په دې بونیر کې 9.5 کاله اوس 9.5 کاله ما تر دا د پی ټی آی حکومت په ټول بونیر کې 4 هایر سیکنډري سکولونه وکړئ. 4 دا ستاسو اعزاز د ستاسو چې په دې بونیر کې د نامساعدو حالاتو باوجود تاسو 39 هایر سیکنډري سکولونه د جیدکو د هلکانو جوړ کړي دي. په 10 کالو کې هغوی 5 جماعته وکړي. دا ډېر ګران کار دی. تر 2008 پورې په ټوله پښتونخوا کې 2 لویې یونیورسټۍ وې، 2، یو ګوملو او یو پېښور و. دلته لا موږ چې دا خبره کوو چې د تعلیم او د شعور خورول موږ ته په میراث کې دا کار پاتې دی. میراث کې دا 2008 کې زموږ اقتدار راغی، 2010 کې 18 آئیني ترمیم وشو. د هغې نه پس تاسو ګورئ بونیر هم یونیورسټي ده، نودیر هم یونیورسټي ده، سوات کې هم یونیورسټي ده، کرک کې هم یونیورسټي ده، سوابی او مردان، چارسده کې هم یونیورسټي ده، ولیپور کې هم یونیورسټي ده، چترال کې هم یونیورسټي ده. دا د غریبانانو بچو بچیانو ته په هایر ایجوکیشن کې بندې لارې کې کولاو کړي دي. دا ورته دې سرې جنډې کولاو کړي دي، دا ورته دې سرې جنډې کولاو کړي دي. د دې د بلا زامنو چې په کله دور راغی، کله پروفیسرانو باندې شیلینګ کوه، کله په نرسانو باندې شیلینګ کوه، کله په استادانو باندې شیلینګ کوه، چې چا به د خپلو جایزو مطالبو لپاره احتجاج کوو، نو دا د بلا زامن به له خبرې ته نه کېناستو، جرګه به یې ورسره نه کوله، د هغوی مطالبات به یې نه اورېدو. خپل ایمان یې دا د خپل ایمان چې هسې په دروغ هم اخبار کې راشي چې په عمران خان باندې پلانکای تاڼې اف آی آر وکړو، نو زر ځلې پریس کانفرنس کړی او په ټول ملک کې دا خپل شرپسند چې ورسره دي وایي ډانګونه راوالئ د تاڼې مخې ته راوځئ. که الیکشن کمیشن د خلاف اقدام کوي نو دا یې ورته اعلان کوي وایي د الیکشن کمیشن مخې ته راوځئ. دا اوس چې ځان پټ کړی دی. ما ډېر لوی لوی پښتانه وکاته،
ډېر لوی لوی پښتانه مې وکاتو چې لکه ما وی که دا تبلیغ ته تللی وې دا لوی لوی ډنګونه خو که تبلیغ سره یي د دین دپاره یې هغوی سره خوند کوي دا پرستر والا لیډر چې ټول عمر په خپل کور کې او زما نه دی یقین چې دا دومره تللي دي د خپل کور نه ولم نه راوړي چې سره چای او بوسات خو ورته وکړي که نه نو که زما دا خبره هغه پښتنو ته رسي نو هغوی ته دې ورسي چې کم از کم تاسو د باجوړ نه د بونیر نه د سوات نه زموږ درانه درانه پښتانه تللي او د عمران خان په کوڅه کې د هغه څوکیداري کوئ نو ما ته پې د اعتراض حق نشته نه به لرم ستاسو لیډر دی تاسو به ورسره ملګري یئ خو کم از کم زما د خولې ورته دا خبره ورسوئ چې عمران خانه لوی لوی خلک دې په کوڅه کې ناست دی هسې راشي یو سلام خو ورسره وکړه او یو تصویر وباسه چې کم از کم موږ پښتانه خوړي زه هغه کسانو ته هغه خاندانونو ته چې هغه زموږ سره په باقاعده طور نن د نورو پارټونه مستفي شو او په عوامي نېشنل پارټۍ کې زموږ سره د شمولیت اعلان وکړو نو انشاءالله دا تسلي ساتئ موږ چې چاره چې دی نو مطلب دی لاس ورکړل نو که لاس زموږ کړ شوی نو خو بیا به انشاءالله چې جدا کېږي نه او چې موږ سره کومو کسانو شمولیت وکړو او د دې سره زموږ رابطې شروع وي د دوه درېو میاشتو نه نو زه هغوی ته دا ډاډګیرنه ورکوم او زموږ منسټر صاحب ناست دی سابقه زموږ د صوبې سیکرټري او هغه ته هم دا پته ده او ما ورسره اوس په دې محفل کې دا خبره وکړه چې د دې علاقې دوره کله ناکله په میاشت کې یا په دویمه میاشت کوه انشاءالله دا ستا خلک دی دا هغه خلک دی چې انشاءالله ستا نوم څوک والي نو مونږ پې فخر کوو چې کمې خبرې منسټر صاحب د چا سره وکړي نو هغه بلکل حقیقت دي او هغه خبره سر ته رسوي دا نه چې لکه د دې نورو په شانو دلته خبره وکړي او هلته یې پرېږدي نو انشاءالله د ناس په پله زه ټولو ډاډګیرنه ورکوم چې دا ستاسو مشر دی دا زمونږ په څلورمه پیره انشاءالله چې په څلورمه پیره به دا منبر منتخب کېږي او منتخب شوی دی انشاءالله او بیا به څوک چې په څلورمه پیره منتخب شي نو زما یقین دی چې بیا به څوک مقابلې ته نه ودرېږي او منسټر صاحب درته یوه خبره کوم انشاءالله چې دا هغه خلک دی چې تا ورته ووایي چې ځان په پېښور کې حاضر کړئ ځان چې دی نو مطلب دا دی چې په هر ځای کې حاضر کړئ انشاءالله هلته به دې حاضري او منسټر صاحب ستا خبره زموږ نه نه هېرېږي چې کله په دې علاقه باندې واقعه راغله هله ګوله راغله نو په هغه ټایم باندې په یوه ګنټه کې تا ځان را رسولی او د دې خلکو افضل الزهیدي کړله او د دې خلکو سره په دغه روډ کې ودرېدلی نو دا زموږ لپاره د فخر او د عزت خبره ده په دې علاقه کې نورې پارټۍ هم شته په دې کې نور سیاسي ګوندونه هم شته خو یو هم نه دی راپاڅېدلی منسټر صاحبو دا خلک په ستا هغه منډې ترړې ستا هغه قربانۍ ستا هغه چې دی نو مطلب دا دی چې په یوه ګنټه کې را رسېدو هغه به دی هېر نه کړي د خپلې پارټۍ خبره بالکل په واضحه کوئ خو چا پسې کنځلو او بد یې نه دی دا زموږ عادت نه دی دا د پښتنو رواج دی چې څوک بد نه ښکاره کوي چاته کنځل نه کوي نو زه دا خبره تاسو ته یو پھیره په دې کوم چې دا مې ته وکړه چې بهی که څوک په فیسبوک باندې تاسو ته هر څه ووایي خیر دی وایي به زمونږ مثال د ډیران دی ډیران ته چې دی نو مطلب دا دی چې خلک خځلې ولي او موږ به یې برداشت